ټول دنیا کې الله ته خوښ کور هغه دی چې هغې کې د یتیم سره ښه سلوک کیږي او ټوله دنیا کې ناکار او بدترین کور هغه دی چې هغې کې د یتیم سره بد سلوکي کیږي دا ناکاره کور دی په ټوله دنیا کې چې هغې کې یتیم سره بد سلوکي شروع یتیم سره بد سلوکي روانه دا په ټوله دنیا کې ناکاره کور دی خصوصا خپلو رشته دارانو کې چې کونډې وي یتیمانان وي هغې ډېر خیال ساتئ د هغې ډېر خیال ساتئ بعضې موقع راشي کونډو ته بچي فریاد وکړي کونډې ته یتیم بچی خپلې مور ته فریاد کړي مورې څه چل وکړي مورې زنانه ذات دی مورې څه چل وکړي مورې څه چل وکړي فکر وله نه ورځي او دا یتیمانان بچي ورله خپو کې ارغړي د دې یتیمانانو بچو نوي کپړې نه دي خوښې د دې ګرم بلوزونه نه دي خوښ د دې ګرمې څادرې نه دي خوښې دا د دې اړه نه غواړي نو یتیم بچی مور ته وایي مورې ماله ګرم سوټ پکار دی ماله ګرم بلوز پکار دی بار د وړو ګرم بلوزونه ویني ماله ګرم بلوز پکار دی نو مور ورته وایي بچیا ته صبر کوه نه پلانکي ماشوم چې اغوستی دی بچیا د هغه پلار شته او ستا پلار نشته بس دقه فرق دی بچیا ته سیال سیالي مه کوه ته د سیال سیالي مه کوه نو د داسې خلکو قدر وکئ داسې خلکو ته مال ورکئ دا که د نن د ده پلار وې دی به داسې ګرځېدلی و دی به تا دې کپړو کې لیدلی و که پلار یې وې نو دی پلار نشته دی ځکه داسې کپړو کې ګرځي دا د ځکه نن ده ته پیغور دی دا نن کونډې ته پیغور ځکه دی چې الله ترېنه خاون اخیستی دا ځکه دې ته پیغور دی نو د الله د رضا دپاره ډېر مالدار رشته داران وي او د هغه په رشته کې غریبانان خلق وي هغې ته لاس کوئ د هغې سره احسان وکئ د قرآن حکم دی و ایتاء ذی القربا الله حکم کوي په ورکړه کولو خپلو خپلوانو ته وینها عن الفحشاء او الله منع کوي د بې حیایۍ نه والمنکر او د بدو کارونو نه والبغي او د ظلم کولو نه یعدکم الله نصیحت کوي تاسو ته لعلکم تذکرون د پاره د دې چې تاسو نصیحت قبول کړئ فرمایي ان الله یأمر بالعدل بیشک الله تبارک و تعالی حکم کوي د انصاف والاحسان او د احسان کولو و ایتاء ذی القربا او په ورکړې د خپلو خپلوانو ته وینها عن الفحشاء او الله منع کوي د بې حیایۍ نه والمنکر او د بدو کارونو نه والبغي او د ظلم کولو نه یعظکم نصیحت کوي تاسو ته الله لعلکم تذکرون د پاره د دې چې تاسو نصیحت قبول کړئ او انشاءالله سبا نه بله ورځ